نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم و عزتمندو، دغه بهترینا نسخه هغه تاسو ته ذکر کول غواړم چې انسان هر څنګه مشکل په دې باندې حل کیږي. هغه بهترینا نسخه څه شی ده؟ راځي پیله د شیخ ادریس صاحب دغه ویډیو لږ ګورو، دغه لږ شان تکلیف ان شاء الله العزیز دا غینه پس په ورځ تاسو سره خپل خبرې شریکوم. سیزونه را ټینګ کا د درې روزانه د قرآن شریف تلاوت کوه، یوه صفحه کوه، یوه مسلمانه په یوه صفحه 15 منټه لګي. استغفار وایه 100 کرته استغفار باندې 8 منټه لګي، 10 منټه 15 منټه پې لګي. او 50 روپۍ صدقه د خدای په نوم غریب له ورکوه. که ستا ته دنیا مشکلات خدای حل نه کړل او ستا ټینشن ختم نه شو، راشه ما په مخالف زه دا نشي کړو. ټوله رندګي فیسبوک دی او نټ دی، فیسبوک او نټ، او په دې فیسبوک کې راته د قرآن شریف تلاوت شته، دې کې بیا د قرآن توجیدین هم تلاوت کولی شي، حرام نه کوي. پردي تصویرونه دي او پردي مخونه دي او جنکۍ دی او هغې ته کتل او جنکۍ له کار ورته کتل او استغفار تا سره ټیم نشته. ښه، دغه د ویډیو د کلیپ نه بعد تاسو واورېدل شیخ ادریس صاحب درې قسمه خبرې وکړلې، درې خبرې وکړلې او په دغه دریو خبرو باندې چې کله عمل راشي، دغه درې کارونه کله انسان راټینګ کړي، نو دغه انسان د دنیا ټول مشکلات به خامخا حل کیږي، د دنیا مشکلات به د ختم شي او د دنیا راحت به دغه انسان ته ملو شي. درې قسمه اعمال وښودل. یو عمل دا وښودلو چې کم از کم په ورځ کې یو کرته کم از کم ته د قرآن عظیم الشان یو صفحه تلاوت کوه، 4-5 منټه تلاوت کم از کم دا ته قرآن لورکه، کم از کم یو صفحه تلاوت 4-5 منټه ټیم دا قرآن عظیم الشان له خامخا په کار دی چې ورکړی شي. نو یو وظیفه دغه وښودله. دویمه دا چې کم از کم ته 100 کرته استغفار ووایه، استغفر الله 100 کرته تا دا ویلو، د هغې نه پس ته په ورځ کې کم از کم یو 50 روپۍ صدقه کوه. سوالګر راشي، سوالګر له هغه پیسې ته ورکه، هغه به پې باندې ضرورت پوره شي، هغه به پې خوراک وکړي، هغه به وږی تږی به ځان له به پې سوالي کوټ بچو ته به سویسي، دغه سوالګر دغه مشکل به الله حل کړي. ور یاد ساته چې کله د سوالګر او صحیح سوالګری او دغه مشکل الله حل کړلو ستا په وسیله باندې، یاد ساته ګورې خدای پاک جل جلاله ډېر غیرتي باچا دی، ډېر د غیرت باچا دی. هغه دومره غیرتي باچا دی چې هغه له تا دومره څه ورکړل چې د هغه مشکل پې باندې حل شولو. خدای پاک دومره غیرتي باچا دی چې تاله به دومره څه درکړي چې ستا هر قسمه مشکل به پې بیا حل کېږي، دومره څه به له درکړي. نو یاد ساتئ عزتمندو، نو وایي چې 50 روپۍ د ورځې صدقه کوئ. 50 روپۍ صدقه کول آسان کار دی انتهایی، خو په کار دی چې غریب او کس له هغه سوالګر لا چې کوم خلک سوال کوي او تا نه سوال وکړلو، دغه سوالګر ته دغه 50 روپۍ صدقه ورکړي، یا 50 روپۍ ورکړي، یا په نورو خلکو باندې هم ورسره تقسیم کړي، 10-10 روپۍ ورکړي، خو دغه صدقه ته وکړي. نو د دنیا ټول مشکلات به ستا ختم شي، د دنیا ټول مشکلات به ستا حل شي. یو صفحه تلاوت د قرآن عظیم الشان کول او ورسره همدغه شان ته 100 کرته استغفر الله ویل او ورسره همدغه شان ته لږه شان ته صدقه کول. ان شاء الله العزیز دنیا به مون ښایسته وي، آخرت به مون ښایسته وي. الله جل جلاله دې دا څو خبرې په خپل دربار کې قبول او منظوري کړي. وما توفیقي الا بالله.